د خزي او د سړي په سجده کې لکشان فرق دی. د شریعت ډیر احکامات داسې دي چې هغه خزي او نر دواړو ته متوجي دي، او ډیر احکامات داسې دي چې هغه کې د خزي د نارینه او د زنانو په کیفیت او په صفاتو کې فرق دی. موږ بنارینم کوي زنانه به کوي، سجده بنارینم کوي زنانه به کوي، خود نارینه او د زنانو په سجده کې لکشان فرق دی، څنګه چې نور احکاماتو کې فرق. سړی چې کله موږ کوي، نارینه چې کله سجده کوي، نو په سجدي کې به د خېټه د ورنونو نه جدا ساتي. سجدي ته چلاړ شي نارینه الګ سړی، نو دغه د خېټه به د ورنونو نه ران د دې نه بجودای دي سره به نه لګي. او دا رنګ د الله سونه شکم دي مټه دا به د دې پختو نه جدا ساتي، د دې اړخونو نه د دې جانب نه به جدا ساتي. دا سه سجده باندې کوي، ځان برا سوټ کړي کوي نه، را مړاوي بنا را جوختي بنا، جدا جدا به اندامونه پراته. او دا رنګ دغه د مړوندونه شي او دغه د باقی لاس ته څنګه پورې دي توي دا لاس دا بم جسمه کې نه جدای، پس مکه باندې میں سجده کې په وسط کې سره به جوخت نګدي. دا سدا صرف دا انسان دا کم ورغوي شي او دا د ګوتو دا کومې شي چې دا په پسمکه باندې کې دي، باقی د مړون نواله تر څنګه پورې دازې دا بد زمکینه اوچت کړي. دا د نارینه او د پاره طریقه ده. او دا شان چې کله خپې کیږي نو خپې به چې کوم دی دا سړی دا داسي په سجده کې داسي کړي، صرف دا ګوتې به قبله طرف ته وي، باقی به نور خپې مکمل ولاړې وي. دا د سړو د پاره طریقه ده. بل چې دا چې کله سجدي ته ځي نو سړی به داسې سینه به قبله طرف ته او سجدي ته به داسې نه خطا کی، داسې به سجدي ته نشي جوکاو خطا رامات شوی به سجدي ته نشي، سینه به داسې نه غي قبله طرف ته او دا به داسې سجدي ته خطا کیږي. دا سلور خبرې د سړي د پاره او خزه چې کوم دي سلور وانو عملونو کې د دې سجدا د سړي نه لګ شان جدا ده او لګ شان فرق دی. کوشش وکړي چې خزا دا ټول اندامونه د دې راغون وي، چې کله سجدي ته راخزه زی نو دا به داسې نه غنځي، دا بلک داسې جوکاوزي. د دې لپاره پدې کې ستر زیات دی او پدې کې د دې لپاره ادب او عزت زیات دی چې خزه کې څومره عاجزي وي او څومره داسې رانغختلې او راغونډه شوي داسې یو عمل کوي نو دا پدې کې خف کوي، نو دا به داسې او دا غننګي دا خېټه بم دی ورونو سره هغه جنگي او دا لاسونه دا مړوندونه او دا کلی او دا کونی چې ورته دا بم پسمکه باندې پیوست دي او خپې چې کوم سړی نیغه کې غوستې نو دا به د خپې نیغه نګدي، دا به د خپې قبله طرف ته دوانه داسې وباسي. څنګه چې اتحیات کې هم یو خپه سړی سملای او بل خپې ودرولي نو خزه په سجده کې داسې د خپې دی بل طرف ته وباسي چې دا داسې رانغفتل شان ناستوي. نو دې طریقې سره به دا خزه سجده کوي. نو دې کې دا خزه ادب سره ښکاري او داسې پندوګې شان ښکاري او داسې باډي بلډر شان نه ښکاري. نو دا د آداب او تقاضا ده چې دې طریقې سره به خزه داسې طریقې سره سجده کوي. ځکه حدیث کې راځي چې نبی عليه الصلاه والسلام يأمر النساء ان يحفظن في سجودهن. نبی علیہ السلام بخودو تو امر کو حکم به کو چې دوی دي په سجده کې ځان رانغاړي او رانغختلې چې کم دي ساتي او راټیټ دي ځان ساتي. نو دا روایتو کې داسې راځي او دا غره کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل په دوه خزو باندې تیر شو
ان رسول الله صلی الله علیه وسلم مر على امرأتين تصليان دو خزی مونږه کو نبی علیہ السلام د اذا سجدتما فزما بعض اللحم الى الارض وی خذو تاسو شکل سجده کوي نو خپل داغوخه دی زمکه پورې خلوي او سړي د پاره حکم دا دی چې دا بینن خلک نو روایت فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل زکا خزه په سجده کې د سړي په شان باندې نه دا روایت کې دا سره شي نو بهرحال عزتمندو یو مسله د تدا بیان شو چې د خزي او د سجده د خزي د نارینه او د زنانه په سجده کې لږ شان فرق دی نو دا هغه بهترینه طریقه ده او د آداب مطابق طریقه ده نو دا د خزي د سړي په شان سجده مو کړه سجده ادا کیږي او که سړي د خزي په شان سجده مو کړه خو د سنت طریقې مطابق یې مونږ نشو پیغمبري طریقې سره او د صحابه کرامو او د اولیاء کرامو خود به چې څنګه مونږ کولو د دې مونږ داغه په شان باندې نه دی نو دی وجه نه داغي په منځونو باندې چې کوم کارونه کېدل هغه به په دې مونږ باندې نکړي دیمه مسله دا ده د سجده کې د انسان شک پیدا شي چې ما یو سجده وکړه کنه پورا دوه مې وکړه او که زیاتې مې وکړه نو دې ټول صورتونو کې عزتمند خپل دماغ سہولت سره سوچ کول پکار دي او د پریشانی ضرورت نشته چې ستا دماغ کم طرف ته غالب ګمان وي کم طرف ته دماغ ډیر کار کوي غالب ګمان دې کم طرف ته دی نو اقشان چې کم دستا مون شو بس کستا دماغ وای چې ما د دوه په ځای باندې په یو رکعت کې درې سجدي وکړې یو دې زیاته وکړه نو چې زیاته دې کار وکړلو نو د دې وجه نه سجده سهو وکي ولې دې بے ځای کار وکړ اخره کې به سجده سهو وکي کبه الفرض کما دې وکړلا او یا څه ته چې دوی دې پوره کړی دي صرف شک دی راځي لک شان چې یو دې کړی دا نو هیڅ خبره نشته دوی دې بس پارا موږ کا نن سبا خو اکثر کسانو له شکو ناراضي نو د لک شک څخه اعتبار نشته قلاری د خپل مون صحیح دی او بار بار منځونه مما توا او بار بار سجده سهو مکوا زکه دا ته نور شیطان لا موخور کې چې ما دوکا کاوه تکړه شه زمستاره خبره منم نه یو خبره د لمونځ کې شک رااله خلاله دی وی شک چې غالب ګمان دی دا وی چې مونږ دې صحیح دی بالکل صحیح روان دی هیڅ خبره نشته او کبه الفرض غالب ګمان دی ته چې نه ما یو سجده کړی دا یو راته پاتې ده صرف شک دې طرف ته چې دوه مې کړی غالب ګمان دی دا دی او قوي ګمان دی دا دی چې ما یو کړی دا نو بس بیا خو عزتمندو یو سجده نور وکړه چې ارزه کې دویم رکعت کې دریم رکعت کې څلورم رکعت او که په اخیرت تشهود کې ناس د ترایات او سلام نمخ کې چې سجده مې وکړه الته وکړه هیڅ خبره نشته او چونکی یو سجده دې بے ځای وکړه نو د دې وجنه به په سجده سهو کې تیار ووي او عبده رسوله ته چې مون اورسو یو طرف ته سلام وګرځي او دو سجدي به وکي او مون دې به صحیح شو به تیار د سر نو هیڅ خبره نشته مزان ته ګرانوي ما د سجدي متعلق یو بل مسله ده بعض کسان وی کمزوري وی عزتمند یا د بیماری د وجنه یا د بډاوالي د وجنه یا په ځواني کې غلط کارونه کړی داغه د وجه چاته عذر د نېستۍ د وجنه پیښ شوی چاته د مستۍ د وجنه وی چې سجدي ته ځم نو زمانہ خطر زی او قیام په حالت کې د خطر نه زی او چې کله سجدي ته ځي نو سجدو کې ډېر زور راځي چې خصوصا د کوم انسان بدن درونی نو چې کله دا خطه کیږي نو د په بدن باندې ډېر زور راځي نو چې کوم انسان د بدن نه کمزوري کاغه د بیماری د وجې نه کړه کمزوري د وجې نه چې دار څه د وجې نه خو دغه خطر زی د میتیاز او خطر د بول او خطر نو اوس بدا څنګه موږ کوي سجده به کوي کبه نه کوي سجده خو په موږ کې فرض ده ادایګي خو ضروری ده اوس بدا څنګه چل کوي نو موږ وایو چې دا د سجده دی بیا په دې حالت کې نه کوي ځکه دې سره د انسان او دس ماتيږي چې قطره ده نه لاړ
نو مونږ ټول چپکی نو ځکه یو سجده نه پاتې شو نو خو پاتې کیږي خو نه ځکه چې ته خو به په قیام کې خو پس مکه باندې ادایګي بدن صرف پاتې شي نو په قیام وو کې او د رکوع د پاره چې څومره ښکته کېدی شي د رکوع د پاره ښکته شي او دا غي نه زیات به کوم دی به د سجدي د پاره په ولاړه باندې ښکته شي نو داس به قائم پاتې شي او مونږ به صحیح طریقې سره ادا شي یو طریقې دا چې کوم انسان د قدري بیماری هغه د پاره یو طریقه دا او دغه طریقې دا چې ټول مونږ په ناس باندې په اشاره باندې کولای شي بس کینا قیام هم هغه څه کوي رکوع هم هغه څنګه کوي او سجدم هغه شان کوي په ناس باندې مونږ کولای شي او یا درېمه طریقه دا ده چې قیام ودرېګا او کا رکوع مو کا رکوع کې د خطر نزي رکوع مو کا او به کینا او سجده په ناس باندې او کدا سلیکشن کته شد رکوع نه زیات نو په ولانم کولای شي مطلب په ناس تیم کولای شي په اشارو باندې کولای شي چې څه طریقې سره یا پوره مون چې کوم دی بس په ناس ته وکا نو چې کومي طریقې سره کولای شي ځان ته ګور البته باندې کسان داسي وي چې هغه مستقل د قطري بیماران وي دا خو د شي وي چې سجده کوي راځي او چې سجده رکوع نه کوي نو بیا ناراضي دي ته وي عارضي بیمار نو بازاري په ولاړه باندې رکوع کوي په ولاړه د سجدم کوي لګ دي خطه کوي خبره ختم یا پناست دي مونږ کوي چې کوم کس مستقل د قطري بیماری یعنی هر 15 منټه بعد او 10 منټه بعد او 8 منټه بعد په خطر راځي دي ته به معذور وي دا چې انسان نه کوم قطري جی د په خطرو باندې مونږ نه ماتي هدایت لري دا مستقل بیمار دی عارضی بیمار باندې طریقې سره مونږ کوي چې کوم انسان مستقل د قطري بیمار دی او یو مونږ ټیم چې کوم دی برابر دا بغیر د قطري نه نشي کولای نو دا معذور است معذور دی ته وی شریعت نو دا چې یو او دس یو مونږ ټیم کې او دسو کې نو چې څوک یو هغه ټیم نه ختم شوی د په خطرو باندې او دس نه ماتي کلاری دي چې پرتګي به ګندګي او کرومالي ګندګي تسکیه دې خبر نشته مونږ دې خبره ده په ګنده پرتګ باندې سره د میډیا د ساس کو نم د مونږ کېږي الله سبحانه رحیم او کریم او زمونږ چې اسی په کپڑا باندې د شربت دا غپروتی وای جامې می بیلمازه دي هغه ته بیلمازه ګرځي ظالما ته خچن او مردار ګرځي او تا چا ویری چې د جوسو یو داغ په خطر په بدن باندې پروتي دي سره بدن بیلمازه کیږي خو نه دا خو نجاست نه دي نجس خو نه دي نو کجامي د سړی ارسوم رخیرني نو د آدابونو خو خلاف دي ثواب ورته ډیر نه ملایوي خو موږ په فرض ادا کیږي کنه د دې د وجه خو فرض موږ نه دي پرې وستل پکار کا د کبازي مزدورکار خلک دي هغه خو هر موږ د بیل جوړ نه شي بدلولې د کریانی دي چې دا شي کاروبار دی روزانه جوړه پیرا پړي وځي د نو کار کوي بار کور خې کلول خرڅي ترکان دی نو هغه په بدن باندې غوسنه سره ګور پروتي په بهتره خدا دې چې او جوړې ځان سره ساتلې وي هغه بدلې خو کبل فرض موږ قضا کی یا د جمعې موږ دې ته نزي یا دا سه موقع ده د تکلیف ته نو بس بیا خو چې کم دی خیرنو جامو کې موږ کیږي ناپاکو کې نه کیږي یو خیرنو یو ناپاکه هغه ته چې وینه په پرتې شراب په پراتې بول په پراتې براس په پراتې پخانه په پراتې غټه وړي امتیازي په پراتې ودي ستاسو ته ویل کېږي به بیل مازه جامې نو عزتمند او د معذور مسله موږ ته بیان کاوه دا غیر معذور سجدی کې د تک طریقه سنت طریقه صدا سنت طریقه په سجده قیام نه بس سجدی ته څه طریقې سره زی یعنی پہلا بکم اندام پزما کا باندې لګي بهترینه طریقې سره خدایات لري عزتمندو چې کله انسان د قیام نه سجدی ته زی نو مرته سړی بسینه سیده ساتي او خدای به لګټی ته ساتي او به شکل سجدی ته زی نو د ټولو نه اول با ګټنی دا زنګون دا د ګټنی د استرګه او د خپې د استرګه دا به اول پسمه کا باندې دی لاسونه به اول بکې ته راځي بعضی کسان وی کله چا اوغر دی پملا کې سک دی یا بل څه بیماری ده خیر دې مونږ سره دا کی څه خبره نشته خو سنت طریقه د سجدي دا او بهترینه طریقه دا چې تکره سجدي تزي نو اول ګټنی لاندې بکې ته بوزا چې اول ته ګټنی بوزي نو سینه به په خپل باندې نه غیبیا او چې تل ناس په لازمه کې توړي نو سینه به ښکته کی
نو دی وجه نه عزتمندو اوله طریقه دا چې سجدي لذي سینه بدینی غي دوی مداد چې ګټنی په پسمکه باندې کړي زنګون په پسمکه باندې کړي او دا شان عزتمندو دا غینه پس بیا چې سجدي ته لاندې شوي نو بیا بلاس کې دې پسمکه باندې دا غینه پس چې سر کې دي نو په سر کې به اول پوزه کې دي بیا وطن دې کې دي دا بهترینه طریقه ده کچا د دینه خلاف کو مونږ کېږي ځان باندې پریشان کوي خو دانسته تور سره دا سینې دي کول پکار قصدن سنت طریقې مطابق موږ کاوه دومره راغله چې فرض کې نو سنت مو سره پورا کا چې فرض کې واجبات مو سره پورا کا موږ خاصم کې مغه نه ټیپ کې لګي د دې وجه نه عزت مندو او چې کله پاسی کې د سجدې نه نو چې کومه طریقې سره تلې وي دا غي الټا راځي چې کله را پاسی کې تندې د اخیره کې لګولې اوس په تندې پهلا را پورته کې به دې پسې پوزا نو به پوزا را پورته کې به داګه نه پس بلاس را پورته کې او بزنګونانو کې او به بزنګونانو باندې داسې پاسېږي او دا سینې ਬਹੁਤ ری ذکر روایت کې دا سی راځي چې نبی عليه السلام بکله سجده کوله اذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه نبی عليه الصلاه والسلام بچ کله موږ کو نو چې کله به سجدي تطلو نو د لاسونو نه به مخ کې قبل د لاسونو نه به وړاندې ګټنی پزما کبانه کې غوستلې زنګونان به پزما کبانه کې غوستل و اذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه او کله بشرا پاسېدو نو به د دې الټا کار کو نو به لاسونه اول روچته ول د سجدینا او خپې به روس روچته وي نو عزتمندو دا طریقه شو د سجدي ته د تک دا طریقه دا د سجده پارم دا د سړي د پارم دا صرف د سجده دغه پکې دغه چې کله سجدي ته تلو نشینه به ښکتا باقی د خپې کیفیت کې دغه فرق او لاسونو راغونډولو او نه راغونډولو کې د سړي او د سجدي فرق او هغه مرته بل جدا مسله بیان کړه نو دې طریقې سه عزتمندو یو ځل لرته خلاصه د سجدي بیانو چې کله انسان سجدي تخکت کیږي د نارینه با سینا نه غوي د زنانه بلګه کتوي چې سجدي تلان دي سي اول به ګټنه لګي او بیا به کوم دي لاسونه پزمکه دي او بیا به پوزک دي بیا به سر دي او سړی به کوم دي په سجده کې خپې نه غي ساتي خزه به کوم دي پرتی ساتي او خي طرف ته به وباسي او سړی به کوم دي د ورونونو نه لاسونه چې کوم دي جدا ساتي خزه به سره جوخ ساتي او مړوندونه او دغه رنګي څنګه پورې لاس به خزه سجده کې ازمکه پورې جوخ ساتي سړی به جدا ساتي دې طریقې سره به سجده ادا کې او به تشهود کې کېني او دو سجدي به کې دې به پهله سجدي نه بعد به سکے دا به ځان له یو عمل دی دا ورته ان شاء الله روسته بیانې